چې کله میلمه راشي میلمه نو دیو په دې کوربه باندې سلام اچي نو دلته کې سلامه د فرشتو سلام واچو قال سلام نو ابراهیم علیه السلام د سلام جواب ورکو نو کوربه به د میلمه ته د سلام جواب ورکي او بل ادب دا دی چې فما لبث ان جاء بعجل حنیذ ساته نو تیر کړي چې ابراهیم علیه السلام سخی بیا رید کړي او راوړي میلمنو ته ډیر زیات میلمه دوستو حضرت ابراهیم علیه السلام او د میلمستیا دا رواج او دا طریقه دا هم د حضرت ابراهیم علیه السلام نه شروع شوی روایتو کې راځي چې ابراهیم علیه السلام بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه خوړه یو روایت کې راځي اگر چې دا روایت اسرائیلی دی چې ابراهیم علیه السلام یو پیرا ډوډۍ نه خوړله میلمنو یو کس راغی کېناست ورسره مشرک و چې کېناست نو ابراهیم علیه السلام ته د الله په نوم شروع کړه بسم الله ووایه ده ورته چې زه خو الله نه پېژنم زه نه وایم بسم الله باندې شروع نه کوم نو ابراهیم علیه السلام ودې بس زما ډوډۍ بیا مه خور نو دی پاسېد چې دی پاسېد دا میلمه روان شو الله رب العزت جبریل علیه السلام راولېږه زما خلیل الله ټول عمر زما دشمني کړله او ما ورله ډوډۍ ورکوله ښه په مړه خېټه باندې خو چې کله ستا میلمه شو او زما نوم یې نه اخیست نو تا ورله ډوډۍ ورنه کړه نو ابراهیم علیه السلام ورمنډې کړه سړي پسې او سړي ته وایي چې راوګرځه راشه ډوډۍ در باندې خورم خیر دی د الله نوم ماله خو ډوډۍ وخوره دا کس ورته وایي چې نه خورم اوس خو دې زه راپاسولم اوس مې بیا دوباره بوځي دوی زه نه خورم دې ورته وایي خورئ به اخره کې دا میلمه ورته اوس خو دې راپاسولم اوس مې دوباره بوځي وجه راته ووایه هغه وجه دا ده چې تا باندې ما د کوم رب نوم اخیستو نو تا خو زما د رب نوم وانه اخیستو نو ته ما راپاسولې نو زما هغه رب چې د کوم رب نوم په تا باندې ما اخیستو هغه خفه شو او ما ته وفرمیل چې زما خلیل الله ټول عمر ما د خپل انسان لا خپل بنده له ډوډۍ ورکړې ده زما دشمني کړې ده یو ورځ ستا میلمه شو تا د ډوډۍ نه راپاسه ورشه دې واپس راوړه وایي ځکه دې راولم هغه وایي ښه الله په ما دوره خفه کېږي نو راغی کېناست او ایمان یې راوړ لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله کلمې وویله او راغی د هغه سره په دسترخوان باندې ډوډۍ وخوړله او بسم الله سره شروع نو ډېر زیات میلمه دوست نو ابراهیم علیه السلام چې کله دا فرشتې او ته خو یې نه پېژندلې چې دا فرشتې دي ته خو دا انسانان دي میلمانه رالل نو چې دې څنګه کېناست نو دې په منډه باندې لړو د ابراهیم علیه السلام سره غواګانې او ګډې او بجې هر څه ورسره خو ده د یو غوا بچې زر چې کوم دی ذبحه کړو زر یې ورله رید او دی ورله راوړو وي دا هم د میلمه د آدابونه دي چې کوم شی په اسانه باندې او زر تیارېږي نو هغه میلمه له راوړل پکار په دې دور کې مثال په طور کجوري یا پلیب وغیره یا بادام وغیره دا کور کې پراتی فوراً میلمه له سړی راوړي نو کوم شی چې اسانه ډومبې هغه راوړي په هغې باندې میلمه مشغول کړي بیا خیر دی کو نور خوراک مراک ولا تیاري خو زر ولا خوراک راوړل پکار دي څومره زر شي او د میلمه دپاره دومره تکلفات نه چې کوم څیز اسان هغه ورله پخول غواړي د ابراهیم علیه السلام خو څاروي ډېرو هغه ته ریتول اسان و هغه ورله سخې چې کوم دی رید او موږ ته خو چرګ اسان وي زر د چرګونو نسل لري چې کوم څیز اساني نو دا د میلمه ادب دی چې دله فوراً چې کوم دی خوراک چې کوم دی راوړلی شي بل ادب دا دی چې میلمه ته به کله دی کله ډوډۍ خوري نو کله کله پې نظر هم کوي چې دی خوراک کې او که نه کي ځکه چې دلته کې راځي چې فلما رأى ایدیهم لا تصل الیه چې کله ابراهیم علیه السلام ورته وکتل او دی لاسونه د خوراک له نه ورړل نو ناکرهم نو د بد وګڼل دا کار یې بد وګاڼو دی ناخوښه وګاڼو دا کار میلمه ته به ګورم چې دی خوراک کې او که نه کي نو میلمه باندې به یې هم خورئ ته به ورته وایي چې خیر دی دا خوراک وکړه خو بعضې وخت کې داسې وشي چې سړی د چا میلمه شي دغه سخت پالي نو کوربه چې کوم دی هغه وي وخوره دی وي زما شوګر دی ما له خواږه نه ده دی ولا چې ګلاب جامن په خوله کې به زور ورمنډي وي خیر دی دا به دې دارو شي داسې هم نه دي کول پکار چې د سړي پاللی نو خیر دی د پال سیز ورله پوخ کا او هغه پال کېږي ته ورله پال ماتی حالانکې دا پال ته د علاج نه بهتره دی یا د سړي هاي بلډ پریشر دی او تا ولا چې کوم دی دغه پخه کړي دي دا د مالګې ولا سیزونه دی ورته راوړي دي هغه چې خیر دی دا به دله دارو شي نو میلمه به دوره نه مجبوره چې د هغه پال دی او ته پې پال ماتي بعضې وخت کې خو د دې میلمه روژه وي روژه نفلي روژه یې نیولې ده او دا کوربه خفه کېږي نو دا میلمه به دا نفلي روژه ماتي
وی چې کله دا میلمه د دې کوربه دپاره روژه ماته کړي خو نفلي فرضي نه ګوري ښه نفلي روژه یې ماته کړه نو الله تعالی دله د 1000 روژو ثواب ورکوي او چې بیا دکه نفلي روژه دوباره ونیسله ځکه چې دا نفلي روژه تا ماته کړه دا بیا دوباره په تا باندې نیول واجب شو او بیا دوباره خامخا نیسي لومبی نفلي وه اوس واجب شو اوس بیا خامخا نیسي نو چې ده یوه روژه د میلمه دپاره د کوربه دپاره ماته کړه او د روژه نو الله ولې د 1000 روژو ثواب ورکوي او چې بیا دکه قضا روژه ونیسي د 1000 نور ثواب ولې الله تعالی ورکوي دغه رنګې کوربه دی او دا میلمه ورته زه خو ستا دپاره راغلی ما سره خوراک وکړه ته ما سره دی روژه مې د نفلي وي ماته یې کړه نو دی به بیا دا روژه به ماتي نو چې دا روژه یې ماته کړه د خپل میلمه دپاره نو الله دله د 1000 روژو ثواب ورکوي او چې بیا دغه قضا روژه ونیسله نو الله تعالی ورله د 1000 روژو نور ثواب ورکوي نه د 2000 روژو ثواب الله تعالی ورکوي نو دې روژه ماتول هم شي خو نفلي نو کله کله به د میلمه باندې نظر کول پکار خو داسې هم نه چې ته ورته نوړی ولا شماری نیغ نیغ ورته ګوري یو بانډچي میلمه شوی نو کس هغه میزبان ورته نیغ نیغ کتلو نو هغه په نوڼۍ کې ویښته راوچت کړو دی ویښته دی پکې ویښته یې ترې راکاږو هغه بانډچي خو بانډچي هغه ډایرکټ پاسېدو ښه ته زما نوڼۍ اسماري ستا ډوډۍ خورم اډو خورم نو دا چې کوم دی د آدابو نه دي چې بعضې وخت کې به د خپل میلمه باندې نظر کول او میلمه نه هم پکار دي چې دی هسې ستونه نه کوي دا یو کوربه ځان ګډولي چرګې پخ کړي چاولې پخ کړي نور خوراکونه یې تیار کړي او دا میلمه د دې خپل بچي نه هم خوږي بچي نه سړی ښکلی شي بچي ته بروي د میلمه پرې راشي نو دی د خپل بچي نه ښکلی شي اوچت کړي خیر ته مه خوړ چې میلمه لی اوس چې میلمه دومره کوربه دومره تاوانونه کړي نو پکار ده چې دا میلمه خو ښکلې ډوډۍ وخوري دی خوشحاله شي نو میلمه به دا کوربه نه خفه کړي او دا کوربه به میلمه نه خفه کړي بعضې وخت کې د دې میزبان میلمه ډه ته کېږي هم نه خو خیر دی د کوربه د ډه دپاره به خو چې دومره ځان کړولی دی نو چې دې څومره په سور باندې وخوري دومره د میزبان چې کوم دی خوشحالي